بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د شعبان په وروستۍ ورځ موږ ته وعظ فرمایو چې ای خلقو، په تاسو باندې یوه میاشت را روانه ده چې ډېره لویه مبارکه میاشت ده. په دې کې یوه شپه د شب قدر چې د زرو میاشتو نه زیاته ده. الله تعالی د دې میاشتې روژې فرض کړي دي او د دې شپې قیام یعنی تراویح د ثواب څیز ګرځولی دی. څوک چې په دې میاشت کې په یوه نیکۍ د الله تعالی نزدېکت حاصل کړي، هغه داسې دی لکه چې په غیر رمضان کې فرض ادا کړه. او څوک چې په دې میاشت کې یو فرض ادا کړي، هغه داسې دی لکه چې په غیر رمضان کې 80 فرض ادا کړي. سبحان الله. دا میاشت د صبر ده او د صبر بدله جنت دی. او دا میاشت خلقو سره غمخوارۍ کولو ده. په دې میاشت کې د مؤمن رزق زیاتولی شي. څوک چې د یو روژهدار روژه ماتې وکړي، نو د هغه دپاره به د ګناهونو معافي کېدو او د اور نه د خلاصېدو سبب وګرځي. او د روژهدار د ثواب په شان به د ده ثواب وشي، خو د دغې روژهدار نه به هیڅ نشي کمولی. صحابه رضی الله عنهم اجمعین عرض وکړو چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، مونږ کې هر یو کس خو دومره طاقت نه لري چې د روژهدار روژه ماتې وکړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا په مړه ګېډه خورولو باندې نه ده. دا ثواب خو الله جل جلاله په یوه کجوره روژې ماتولو یا په یو ګوټ اوبو یا په یو ګوټ لسی څکولو هم ورکوي. دا یو داسې میاشت ده چې د دې اوله حصه د الله تعالی رحمت دی او منځنۍ حصه یې مغفرت دی او وروستۍ حصه یې د اور نه ازادي ده. څوک چې په دې میاشت کې د خپل غلام او خادم نه بوج سپک کړي، الله جل شانه د هغه مغفرت فرمایي او د اور نه ازادي ورکوي. او د 4 څیزونو په دې کې ډیروالی کوي په دې میاشت کې، چې په هغې کې 2 څیزونه خو د الله تعالی د رضا دپاره دي او 2 څیزونه داسې دي چې د هغې نه بغیر ستاسو خلاصې نشته. وړومبني 2 څیزونه چې په هغې تاسو خپل رب راضي کړئ، هغه د کلمې طیبې لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله، او د استغفار ډیروالی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. یعنی د استغفار ډیروالی دی. او نور 2 څیزونه دا دي چې د جنت طلب کوئ، جنت غواړئ او د اور نه پناه غواړئ. الله تعالی نه جنت غواړئ او د اور نه پناه غواړئ. څوک چې په چا روژهدار اوبه وڅکوي، الله تبارک وتعالی به د قیامت په ورځ زما د حوض نه په هغه داسې اوبه وڅکوي چې د هغې نه پس به جنت کې تر داخلېدو پورې نه تږی کېږي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. کذا په ترغیب، د حدیث په ترغیب چې کوم دی نومونې کتاب کې راغلی دی. او دغه شان رواه البیهقي که هم دا چې کوم دی د حدیث را نقل شوی دی. د دې حدیث شرحه یعنی د دې هغه فایده چې کوم لیکلی شوې ده، اوس هغه درته وایمه. لږه اوږده ده او الله تعالی دې موږ له چې دی د اورېدو هغه توفیق راکړي. محدثینو رحمهم الله د دې په بعضې راویانو کې بحث کړی دی، ولی اوله خو په فضایلو کې دومره قدر بحث قابل برداشت دی. دویم د دې اکثرو مضامینو نور روایتونو تاکید کوي. د دې حدیث نه یو څو خبرې معلومیږي. اول د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اهتمام
چې د شعبان په وروستۍ ورځ یې په خاص طور د دې وعظ وفرمایه او خلقو ته یې خبرداری ورکړو چې د رمضان المبارک یوه لمحه هم په غفلت کې تیره نشي. بیا یې په دې وعظ کې د ټولې میاشتې د فضیلت بیانولو نه پس یو څو ضروري خبرو ته په خصوصیت سره خلق متوجه کړل. د ټولو نه اول یې د شب قدر ته توجه وګرځوله چې دا په حقیقت کې ډیره اهمه شپه ده. په دې پاڼو کې به د دې بیان په دویم فصل مستقل راشي. له دې نه پس ارشاد دی چې الله تبارک وتعالی د دې روژې فرض کړي دي، د دې میاشتې روژې فرض کړي او د دې قیام یعنی تراویح یې سنت کړي دي. خو تراویح زما وروڼو هغه 6 رکعاته تراویح پکار دي، ځکه د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغه روایت را نقل کوي. هغه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم كان 20 في رمضان 20 ركعة والوتر. وای نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې په رمضان مبارک کې به 6 رکعاته تراویح کولی. دا حدیث چې دی دا مصنف ابي شیبه کې چې کوم دی نو دغه شان را نقل شوی دی. نو زما وروڼو تراویح سنت کړي دي او له دې نه معلومه شوه چې د تراویح ارشاد هم په خپله د الله جل شانه له طرف دی. بیا په کوم روایتونو کې چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل ځان ته د دې نسبت کړی دی چې ما سنت کړي دي، د هغې نه مراد تاکید او پخوالی د دې دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به د دې په پخوالی ډیر کولو. له دې وجې نه ټولو امامانو رحمهم الله د دې په سنت کېدو اتفاق دی. په برهان نومي کتاب کې لیکلي دي چې په مسلمانانو کې د روافضو نه علاوه بل څوک د دې منکر نشته. حضرت مولانا شاه عبدالحق صاحب محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه ما ثبت بالسنه نومي کتاب کې د فقهي بعضې کتابونو نه نقل کړي دي کچرې د یو ښار خلک تراویح پرېږدي نو بادشاهي وقت دې ورسره جنګ وکړي. دلته په خصوصیت سره د یوې خبرې لحاظ ساتل ضروري دي، هغه دا چې د ډیرو خلقو خیال دا دی چې په جلتۍ سره به یو جومات کې په 18 ورځو کې قرآن شریف په تراویح کې واورو نو بس چوټي شوه. د دې خبرې خیال ساتل پکار دی چې دا دوه سنت جدا جدا دي. ټول قرآن شریف په تراویح کې لوستل یا اوریدل لا مستقل ځان له سنت دی او پوره رمضان شریف کې تراویح کول مستقل ځان له سنت دی. پس دغه شان په یو سنت عمل وشو او دویم پاتې شو. البته کوم کسانو ته چې په رمضان المبارک کې د سفر وغیره یا په بل څه وجه یو خاص یو ځای تراویح کول ګران وي، یعنی یو سړی د سفر اراده وکړي او دته ټولې تراویح په دې یو ځای باندې ګرانې وي نو د هغوی دپاره مناسبه ده چې اول دې په یو څو ورځو کې ټول قرآن شریف واوري چې قرآن شریف یې نیمګړی پاتې نشي. بیا چې کوم ځای وخت بیا موندو او موقع وه هلته دې تراویح کوي. په دې حالت کې به نه قرآن شریف نیمګړی پاتې شي او نه به کار کې نقصان راشي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د روژې او د تراویح د ذکر کولو نه پس طعام
د عامو فرضو او د نفلي عبادتونو اهتمام طرف ته توجه وګرځوله چې په دې میاشت کې د یو نفل ثواب د نورو میاشتو د فرضو برابر دی. سبحان الله. او د دې یو فرض ثواب د نورو میاشتو د اویاو فرضو برابر دی. دا ځای مونږه خلقو ته خپلو عبادتونو طرف ته هم لږ د فکر کولو ضرورت دی چې په دې مبارکه میاشت کې مونږ د فرایضو څومره اهتمام کوو او نوافلو کې څومره زیات کوو. په فرایضو کې زمونږ د اهتمام حالت خو دا دی چې د پېشمني کولو نه پس چې اوده شي نو اکثر د سهار مونځ قضا شي، کنې د جمعې مونځ خو د ډېرو نه فوت شي. ګویا د پېشمني شکریه مو ادا کړه چې د الله جل شانه د ټولو نه زیات اهم فرض مو یا بالکل قضا کړو یا مو کم نه کم ناقص کړو، ځکه چې د بغیر د جمع نه مونځ کولو ته اهل اصول اداء ناقص وایي. او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځای ارشاد دی چې جومات ته د نږدې اوسېدونکو خو ګویا مونځ بغیر د جومات د جمع د مونځ نه اړو کېږي نه. په مظاهر حق نومي کتاب کې لیکلي دي چې څوک بغیر د عذره بې جمع ځان نه مونځ کوي د هغه ذمه نه فرض خو ساقط شو خو د مونځ ثواب ورته نه میلاویږي. دغسې د نورو منځونو حال دی. د ماښام د جمعې مونځ خو په روژه ماتي کې لاړ شي، د لومبي رکعت یا د تکبیر اولا به څه ذکر کوي او ډېر کسان د ماسخوتن مونځ د تراویح د احسان په بدله کې د وخت نه مخکې کوي. دا هم یو اهمه نکته ده. ګورئ ښه، د ګرمۍ په ورځو کې تاسو سوچ وکئ د ماسخوتن مونځ چې کوم ټیم داخلیږي هغه لږ ناوخته وي، لکه مثلا 9:30 بجې په باندې 9 بجې نو خلک وایي راشئ مړه وایي 15 منټه وختي ودرېږئ. په بعضو دغه کې خو دا راغلي دي صحابینو دغه دی قول دی ثابت کال کې صحابینو ته چې دی نو هغه خبره وایي خیال نه خو چې کله روژه راشي نو صحابینو ته بیا د ده توجه پیدا شي. نو هغه مبارک خلک دی، ښه خلک دی، خو ځینې خلک پکې خبره د هغې نه مخکې لکه د وخت نه یو 15 منټه مخکې بانګ وکړي او اذان وکړي چې وختي وایي ځو خو دمه کېږو. نو دا وروره دا ګورئ ډېره نامناسبه خبره ده چې سړی هغه تراویح د خاطر چې کوم دی فرض مونځ هم د وخت نه مخکې وکړي. دا خو په رمضان مبارک کې زمونږ د منځونو حال دی چې په فرایضو کې د ټولو نه اهمه فریضه ده چې د یو فرض په بدله کې 3 فرضه یې ضایع کړه. دا 3 خو اکثر دي، کنې د ماسپښین مونځ د غرمې په خوب کې او د مازدیګر د جمعې مونځ د روژه ماتي دپاره سامان اخیستلو کې قربانول په سترګو لیدلی شوي دي. صحیح خبره ده. ګورئ او دغه شان په نورو فرایضو تاسو په خپله غور وکړئ چې په رمضان شریف کې څومره کوشش کیدلی شي. هر کله چې د فرضو دا حل دی نو د نوافلو به یې څه تپوس کوي ای وروره. د اشراق او د چاش نفل خو په خوب کې لاړ شي او دغه شان د اوابینو اهتمام څنګه کیدی شي چې اوس خو یې لا روژه ماتې کړی دی او مخکې پرې د تراویح ویره پرته ده او د تهجدو وخت خو د پېشمنۍ د خوراک وخت دی، نو د نفلونو دپاره وخت کوم ځای پاتې شو. خو دا ټولې خبرې د بې توجه او د نه کولو دي، ځکه توجه پکار ده وروڼو خپل عملونو ته
تو है अगर न चाहे तो बातें هزار है. ته نه غواړې نو زر خبرې دي اورې. د نه خوا رکشل باندې دي. الله دې توفیق راکړي. خدای پاک دې موږ په خپل فضل و کرم باندې خپلو نیکو عملونو ته متوجه کړي. چې ته یې نه غواړې نو خبرې په زرګونو دي. څومره د الله تعالی بندګان دي چې د هغوی دپاره هم په دې وختونو کې د ټولو څیزونو وخت ته راوځي. ما خپل استاذ او پیر مولانا خلیل احمد صاحب رحمت الله تعالی علیه په ډېرو رمضانونو کې لیدلی و چې سره د بوډاوالي او کمزورتیا د ماښام مانځه نه پس نفلونو کې به یې 15 پاوه قرآن شریف لوستو. سبحان الله. یا به یې اورېده. د دې نه پس نیمه ګنټه خوراک او نور ضروریات وغیره نه پس د هندوستان په قیام کې تقریبا پاوباندې 2 ګنټې به یې په تراویح لګېدلې او د مدینې منورې په قیام کې تقریبا 3 ګنټو کې به یې د ماسخوتن لمونځ او تراویح نه فارغېدلو. د دې نه پس د موسم د اختلاف مطابق به یې 2-3 ګنټې آرام کولو. بیا به یې تهجدو کې تلاوت فرمایه او د سهار نه نیمه ګنټه مخکې به یې پښمنۍ کولو. د دې نه پس د سهار لمونځ پورې کله به یې په یاد د تلاوت فرمایه او کله به یې اورادو او وظایفو کې مشغول اوسېدلو. په اسبار یعنې رڼای کې به یې د سهار لمونځ وکړو. بیا به تر اشراق پورې مراقبه کې و او اشراق نه پس تقریبا 1 ګنټه به یې آرام کولو. د دې نه پس تقریبا 12 بجو پورې او د ګرمۍ په موسم کې د تر 1 بجې پورې به یې بذل المجهود لیکلو او ډاک وغیره به یې کتلو، اخبار وغیره، او د هغې جواب به یې لیکلو. د دې نه پس به یې د ماسپښین لمونځ پورې آرام کولو او د ماسپښین نه تر مازدیګره پورې به یې تلاوت کولو. سبحان الله. د مازدیګر نه تر ماښامه پورې به یې تسبیحاتو کې مشغول و او حاضرینو سره به یې خبرې اترې کولې.